عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. حضرت عائشة صدیقہ رضی الله تعالی عنها فرمای چې مسواک دا د خولې د لپاره پاکواله دی او د الله رضا ده. تاسو ته مایي په دې لږه چړنه کو. دا حدیث دی مخکې احادیث تیر شو وروسته به هم راشي. په دې حدیثو کې درې لفظونه راځي. یو دا رسول الله مبارک فرمای السواک عند كل صلاتين، دا یو لفظ دی هر مانځه د پاره و مسواک کوي. دویم لفظ دی السواک عند كل وضوء، هر او دس کې به مسواک کوي. دریم لفظ دی السواک مع كل وضوء، هر او دس سره به مسواک کوي. په درې واړو کې څونه فرق دی؟ یو حدیث ته معلومیږي چې کله مانځه ته ودرېږي اقامت وشي او مولا الله اکبر وای نو په دې وخت کې به مسواک راولي او مسواک به وکي. او شوافع په دې عمل کې تاسو غوښ سره سب کې ودرېږي به زر مسواکونه راولي دلته پراته بس ناګهانه به زر زر دا چالو کی هغه به جیب ته کې والله اکبر مانځه ته ودرېږي. دا کار ولی وکړو دی وی رسول الله مبارک فرمایلی دی عند کل صلات چې مانځه ته ودرېږي مسواک وکړي. احناف داسې نه کوي. مونږ ته چې کله او داسه لرا شو اول چې کله او داسه ته کینو بس مټه راون غاړو مسواک راوالو مسواک کو بیا او دسو کو دا غې نه پس بیا را شو مانځه ته ودرېږو. نو مونږ هلته د او دس په وخت کې مسواک کو. اوس احادیث دواړه شته ده عند کل صلاتین مشته ده عند کل وضوئین مشته ده. هغوی وایي چې عند کل صلاتین دا مسواک عند کل صلاتین ده د مانځه دپاره ده. په دې عمل کوي. مونږ وایو چې عند کل صلاتین مونږ منو عند کل وضوئین مونږ منو خو دا اودس خو دی د مانځه دپاره. نو الله پیغمبر فرمایي چې کله ته موس کوي نو ته به مسواک کوي. مطلب دا ده چې کله د مانځه دپاره اودس کوي نو ته به مسواک کوي. نو دا د اودس دپاره دی خو چې اودس کوي د مانځه دپاره نو بیا به مسواک کوي ځکه په دې خوله ته اوس ودرېږي الله ته به د الله سره خبرې کوي. نو په دې اودسه کې مسواک وکړه چې په دې مانځه کې ته الله سره په پاکه خوله خبرې وکړي. په دې پوه شوئ؟ یو دلیل زمونږ په دا دی. دویم دلیل په زمونږ دا دی چې حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمای السواک مطهرة للفم، وای مسواک دا د خولې پاکوالی دی ومرضات للرب او د الله رضا ده د خولې پاکوالی دی. نو موږ وایو حضرت عائشه خو مسواک ته پاکوالی وای. نو زمونږ استدلال ته دا دی چې پاکوالی دا په کوم وخت کې پکار دی چې کله سړی اودس کې خوله به پاکوي کله مانځه ته ودرېږي خوله به پاکوي کله اودس کې خوله به پاکوي. نو چې کله دی اودس کوي نو هغه وخت کې به دی خوله پاکوي. نو دا خو مطهرة للفم دی نو هلته پې خوله پاکه که نو چې تا پې پاکه کړه او کومه ګندګي ترې راووتله چې دا ګندګي هلته تویه کړي او بیا راشي مانځله. اوس چې ته دلته رالی او په مانځه کې چې کوم دی مطهرة للفم ته وایي چې دا د خولې پاکوالی دی تا پې خوله پاکه کړه تا خو پې پاکه کړه خو چې به د مسواک کومه ګندګي لګېدلې ده او ستا په د شونډو او په د خوله کې کومه ګندګي د مسواک نه ول په هغې به څه کوي؟ نو دا خو مطهرة للفم نشو تا خو په خوله کې نوره ګندګي په دې سره پیدا کړله. نو دا هلته اودس وکړه او بیا دلته راځه. نو د هغوی قول په دې دی او زمونږ قول په دې باندې دی. مونږ ورته وایو چې درېیمه خبره پکې یو عجیبه ده هغه دا ده چې کله ته مسواک کوې د مانځه دپاره نو په دې وخت کې که ستا د خولې نه وینه راووتله نو اودس به دې مات شي او که مات نه شي نو بیا به دوباره ځي د اودس دپاره نو بیا به اودس کوي. نو په دې وخت کې دا اودس ماتې هغوی وایي په وینه اودس نه ماتېږي. شوافع وایي مونږ وایو چې نه ماتېږي. نو مونږ خو وایو ماتېږي که نه زمونږ په نظ باندې خو په وینه اودس ماتېږي. شوافع په نظ باندې په وینه اودس نه ماتېږي.